السلام علیکم سنو پختونخوا سره ضلع کوم سنو اف ام 96 نه زیم شاهد حسین قدرمن اوریدونکو کتونکو رغلی د پړچینار ښار ته بیګا شپې څلورمه کنوایه د پړچینار ښار ته تقریبا یو شپېتو ګاډو باندې مشتمل وه چې هغه کې غاټ وړه ګاډي هم وو او دین علاوه فریش سبزی او میوه هم وه او د پرایویټ کمپنیانو میډیسن او دین علاوه نور چیزونه د خوراک څښاک هغه کې غوړي دي یا وړه دي یا دین علاوه چینی دي او نور مختلف چیزونه هم راغلي دي. دلته اوسه په پړچینار ښار کې غټ رکونه چې کوم دي هغه دلته تشیږي او سبزی هم اوسه هم ټرکونه ډک دي او منډۍ ته راغلي دي سبزی. دلته موجود د پړچینار ښار کې موږ د سبزی کوم دکاندار دی هغه نه به تپوس کوو چې د دې کنوایه نه وروستو د سبزی څه قیمتونه دي، آیا قیمتونو کې کمی راغلی دی کمغه شانتي قیمتونه نور هم زیاتی جی لګون ریټونه الحمدلله د کنوایه سره ښه شوي دي. لګون راغلی دي 250 روپۍ کیلو 200 نه 250 پورې چلیږي. پیاز انداسې 4 3.5 ونې سه 4 4.5 پورې چلیږي. انداسې ټماټر دي 350 پورې، شرشان دي 3.5، گجاره دی 200، کینو تقریبا 400 ونې سه 700 پورې چلیږي. ویلې دي کې مختلف قسمونه راځي 48 72 90 80 دانه راځي. انور 1250 روپے کیلو، مڼه د انداسې ایرانی مڼه د 650 روپے کیلو. اصلیات کې بل کنوې څروغ لاله کې مخبل ځنی په کروڑو نقصان وشو. دوري کې موالک زور کړو چې ملونه مکرم پر ډیر وشي. حکومت نه ان شاء الله دوري مو چې کوم اقدامات کړیو هغه نتنه مو پر امید یو دی واجی چې ملونه ډیر غونډه ته یا نور مارکیټ ته کم از کم خلکو خطر ټول خوراک پرانه ده خو بیا کم از کم 50-60% خوراکي مواد پراشولو. جی بالکل تاسو د پړچینار ښار کې چې بیګا چې کومه کنوایي راغلې وه تقریبا یو شپېته واړه غټ ټرکونو باندې مشتمله وه کې سبزی او د نور د خوراک څیزونه هم وکې ورکي وو. دین علاوه نن مونږ دلته د پړچینار ښار کې د سبزی چې کوم ریټونه دي هغوی تپوسونه هم وکړلو او بل د چینې او د غوړیو او د وړو کوم ډیلران دي هغوی دلته مونږ ته د هغوی نه د تپوسونو یا د ریټونو تپوسونو میلاو نه شولو. خو دلته عوام چې کوم دی د هغوی دغه وینا دی چې دلته پړچینار ښار کې تقریبا غوړي دي یا وړه دي یا چینې دی دغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. دلته چې کوم د وړو قیمتونه دي هم ډېر زیات دي یا چینې چې کومه دی 12000 نه واخله 17000 پورې د عوام وینا دی چې هغه خرڅه شوي دی. وړي چې کوم دي 10000 نه تقریبا 11,000 پورې خرڅېږي. د ډیلرانو د هم وینا دی چې په پړچینار ښار کې د رش واجینه کوم دلته غټ ګاډي دي د چینې یا د وړو یا د غوړیو هغه دلته پړچینار ښار ته د نشو نه کولی. د دې وجه دغه دی چې دلته رش زیات دی او دلته خلک بیا د رش وجې نه کوم ګاډي دي هغه ته مونږ صحیح پړچینار شهر ته نشو کولی. دین علاوه دلته د کوم ریټونه زیات شوي دي د ضلعي انتظامي دلته چیک اینډ بیلنس نشته دی چې دلته قیمتونه چیکي د عام ولس کومه متاثره ژوند دی هغوی دلته خپل د ضرورت چیزونه واخلي. او بل خبره دا چې سرکاري ذریعې ته هم ویلي دي چې تقریبا د دغې میاشتې اخیره پورې درې نورې کنوایانې هم پړچینار شهر ته کیدونکي دي. سنو اف ام 96 سنو پښتونخوا نه شاهد حسین اجازت غواړي د لوی الله په امان.